بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ټول ناول خو چاچه قرآن کریم ابتدانا آخره پوری اوه ابتدانا آخره پوری اوه او چا واوریدو دا اول نه اخره پوری الله رب العزت دی دغه وینا دغه اوریدو په خپل در کې قبول کی. الله رب العزت دی ټولو ته دا مبارکوم کی. الله رب العزت دغه سي موقع بار بار راولي چې دا قرآن کریم پکې ویل کیږي او قرآن کریم پکې اختتام ته رسي. ولې دا زمونږه د هدایت د پاره الله رب العزت را لېږل دی. مخکینی کتابونه هغه د یو وخت د پاره بو صحیفه وی تورات او انجیل او زبور. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ناغه ټول منسوخ شو. ولې داغه ضرورت پاتې نشو. د دین اسلام په باره کې چا مثال پیش کړل چې مثال داسې دی لکه چې یو وړوکی هغه له جامې جوړول کېږي نو کله چې هغه ټیلر پسې بوی کېږي نو هغه له هر پیر باندې ناپخلی او هغه ناپ هغه جامې جوړي کی او هغه بیا گزار کی ځکه چې دغه ناپ بیا بل پیر جوړول له پکار نه راځي. دغه سورزي رستو د بیا نور غټ شوی دل بیا نور جامې بل ناپ پکاري بیا چې دغه سي بل کال پکې تیریږي بیا ناپ ته اغسته کیږي او ناپ گزار لیکيږي تر دې پورې چې د یو حد ته ورسي بیا هغه ټیلر لږ سړی بوزي ناغه ولا ناپ واخلي او غزان سره په رجستر کې ولیکي. کله چې بیا د دوباره بیا جامې جوړي نو ناپ غسو د ضرورت نشته. ولې ته ما هغه زوړ سړی وسه نه کېږي نه نور د دین اخواته ته غټېږي نه نور د لویدو خبر خلاص شو. دغه سي څومره ادیانو اول کې دا انسانیت نابالغو په دې باندې وخت راته نو کله یو شان حکم او کله بل شان حکم. کله چې قرآن کریم راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو مطلب دا چې دین د انسانیت په لحاظ سره هغه کمال ته ورسید. نو کمال ته رسیدل وس انسانیت د پاره دغه دین دغه پوره دی. دا به د قیامت پورې دغه یو پیغمبر دی او دغه یو کتاب دی قرآن کریم دا به د دې د هدایت د پاره پوری. رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رستو بل پیغمبر راتلونکي نشتی. د قرآن کریم نه علاوه بل کتاب د هدایت د پاره راتلونکي نشتی. رسول الله صلی الله علیه وسلم امت په باره کې فرمایل چې تاسو آخر امت یې تاسو نه رستو بل امت به نه راځي. ولې بل پیغمبر راتلونکي نشته نو امت به پس جوړیږي. امت خو دغه یو امت ته نو د دې لپاره هم دغه قرآن به دغه پیغمبر به داغه تعلیمات به په دې باندې سره رواني نو د کامیابی دنیا کې به هم کامیابی آخرت کې به هم کامیابی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما ټول امتیان به جنت ته ځي. کل امتی يدخلون الجنه الا من ابا. لیکن هغه چا چې انکار وکړو هغه جنت ته نه ځي. چې سړی انکار وکړي نو سب جنت ته لاړ شي. بیا نو ټول امتیان به جنت ته ځي لیکن چا چې انکار وکړو هغه نه ځي. صحابه تپوس کو یا رسول الله من ابا یا رسول الله سو به انکار کوي جنت ته نو هم سو انکار کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل آو من اطاعنی دخل الجنه ومن عصانی فقد ابا. چا چې زما تابعداري وکړه نو د جنت ته داخليږي او چا چې زما نافرمانی وکړه نو د داسې دی لکه انکار چې وکړو جنت ته دتلو نه انکار وکړو نو د جنت ته نه ځي. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري زمونږ په هر یو عمل کې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ژوندۍ زمونږ د پاره هغه یو نمونه ده هغه یو راهنما ده یو اصول
په حق باندې چې روانې نو بس کامیاب وي. دا غینه چې اخوا دی خوا سړی اوړي نو بس ناکامی ده، هغه به نافرمانی او هغه به د کامیابی لار بنئ بلکې بله وي. کامیابی هم په دقه کې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو وی نیکی څه شی دی او بدی څه شی دی، چې سړي ته پته ولګي چې نیکي زه هغه کوم او د بدۍ نه ځان ساتم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په لنډو الفاظو کې یو خبره داسې وکړه چې اذا ساءتک سیئاتک اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئاتک فانت مؤمن. کله چې په نیکی باندې ته خوشاله شې، نیک عمل دی وکړو خوشاله شوي، او بد عمل دی وکړو بدی دی وکړه نو په هغې باندې بیا خفئ، نو په دې باندې ځان پوه کړه چې ته مؤمن یې مسلمان یې. او کله چې دا خبره پکې نه وي نو بیا د اوري دانې و مقدارې اخوا د ایمان بیا شته هم نه. نو د کامیابی طریقه ذریعه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ښودله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې سړی رواني نو په دې باندې سړی خوشحاله او په نورو طریقو باندې چې رواني په هغې باندې په هغه وخت کې سړی خو وختي طور باندې کار به وکړي، لیکن د هغې انجام د انسان په زړه کې هغه خپېماني په هغې کې خفګاني، نو دغه سړی دا مؤمن دی. او چې د دغې کار کول نه وروستو د په زړه کې خپېمانه نه دی د ګناه د کول نه وروستو، نو د ده په زړه کې د سراړو ایمان نشتی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې طریقې د غم دی که خادي ده که هغه معاشرت دی، تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د هر څه لارې طریقې د ښودلي، د تجارت کولو طریقې هم ښودله، اغوستلو خرڅولو طریقې هم ښودلي، څنګه به اخلې څنګه به خرڅې، د هغې دپاره د ناپتول خبرې هغه قرآن کریم کې هم ذکر دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تذکره کړله. د په دې کې د ټولو نه غټه خبره هغه د ناپتول کې د کمی ده، په هغې کې ملاوټ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر بهر ته راووت، څه یو ډیری نا ډیری چې ولیدو نو یا لکه دا په څو دی چې کېناست ورته لاس یې پکې ورودن نه کړو نو ګوتې لمدې شوې. وی دا څه کوي؟ هغه وی جي بیګا باران شوی دی او ما سره څه اسباب نو چې ما دا پټ کړی وی نو په دې باندې باران ساس کې پې لګېدلي د هغې د وجې نه دا لون شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ټیک دا خو دغه دی، اوس خبره طریقه کار دا دی چې دا کم چې لامده دي نو دا له پاسه کا، دې لپاره چې خلکو ته پته لګي کم چې عیبجن شی دی هغه ښکاره شي. او څوک چې دوکه ورکوي من غش فلیس منا، نو چا چې دوکه کوله ملاوټ یې کاو نو هغه زمانه نه دی. نو دوکه په هر شي کې چې کوي، که هغه په پیو کې کوي، که هغه په تیلو کې کوي، که هغه په غوړو کې کوي، که هغه په ګبین کې کوي او که په بل څه کې کوي، هر شی چې دی په څه شي کې چې ملاوټ کولی کېږي او دی پکې ملاوټ کوي. اوس بعضې لکه اوس مالوچ خرڅوي نو مالوچو کې چڼکاو پې لپاسه وکړي نو هغه درانه شي. دغسې نور څیزونه دي، غوښه ده، غوښه کې د پیپ د اوبو ونسي او د اوبو نه یې ډک کړي نو هغه د اوبو هغه وزن پکې زیاتي راشي. کله د هوا زموږ دین او شریعت داسې دی چې هوا چې دی نو هوا هم د هغې وزن شته. مخکې خو خلکو هوا څه شی دی، هوا خو وزن نشته. زموږ فقهاو پخوا لیکلي چې په تول باندې ژوندی څاروی خرڅول دا ناروا دي. ولې؟ هغه چې کله سا راکاږي نو هغه به شی به دروند شي، چې کله سا وباسي هغه به سپک شي. دغسې دا کوم چې دا غټ څیزونه دي، چرګ دی هغه د چرګ هغه سا خو دی وړوکی نو هغې خبره دغه ده یو چرګ دی، او چې اوس ډېر شی چرګان دي نو هغې د هغې خبره ورانېږي بیا چې دا ټول سا واخلي نو هغه به شی درنېږي به، او چې سا پرېږدي نو شی به سپکېږي. دغه هم د درنوالي او سپکوالي هغه خبرې دي. نو په دغه ځای کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته تعلیمات د دین او د شریعت او د فقه په ذریعه باندې موږ ته را رسېدلي چې موږ په دې کې دغه کوو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند هغه دغه د معاشره کې خلکو سره پاتې شوی دی. سړی به څنګه پاتې کېږي، کور کې به څنګه پاتې کېږي، پلار د زوی سره، زوی د پلار سره، مور سره،
رونو سره د دې سره بسنګ پاتې کیږي، معاشره کې بسنګ پاتې کیږي، گاوند کې بسنګ پاتې کیږي. د گاونډي ته باندې حقونه دي. اوس گاونډي دی، گاونډي دلته کې خو هغه خلک نشته، لیکن که گاونډي دی دلته کې هغه خالص هندو دی او خالص يهودي دی، نو د دم پتا باندې حق دی. دا گاونډي ستانه چرته پازاب نشي، ستانه دته څه تکلیف میلاو نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مؤمن هغه سړی دی چې د هغه د لاس او خپونه د گاونډي هغه د ایزانه محفوظ شي، نو دغه مؤمن دی. او چې کله دا گاونډي په تکلیف کې دی نو د مؤمن نه دی، کامل مؤمن نه دی. نو زموږ ډېر قصې داسي گاونډي اسنه پاتش کې پروتي، او کله کله داسي چې گاونډي داسي سړي خو بعضي سړي خو بخي، لیکن هغه گاونډي چې هغه داسې دی چې دی وایي چې بس ما دا خپل کور مې هم خرڅ کړی، هر څه مې خرڅ کړی چې د دې لږ شوی چې ته بل ځای ته لاړې د گاوند نه، دا گاوند خو ما پورې خرا نه دی. نو دغه مسله ورانه ده. نو کو ستا په گاوند کې کافر هم دی او هغه خالص يهودي دی، چې يهودي هغه نن سبا په دور کې چې ګورې نو غټ دشمن زمونږ هغه يهوديان دي. قرآن کریم کې الله رب العزت ویلي ان اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود. يهود هغه نن سبا فلسطین کې چې څومره لګیا دي مسلمانانو باندې چې څومره ظلمونه کوي، هغه د ټولو نغټ ظالمانو خلق دی، غټ کافر دي. نو هغه مستابه گاوند کې نو هغه ته هم تکلیف نه ورکې، د سینې چې ته دا تکلیف ورکوم چې تنگ شي او دا ځای پری دي نه. هغه هندو دی هغه يهودي دی، هغه ته هم تکلیف نه ورکې. نو چې دا غینه علاوه مسلمان دی نو دا خو د سره دا خبره نه پیدا کیږي، په سوال نه پیدا کیږي. او بیا کله کله خپلومي یو طرف ته رونه دي یا د ترون زامن دي یا د بل څوک دي، او هغه گاوند دی، دغه گاوند دغه د یو بل نه په سدي خپه دي، د یو بل پریشانه کړلی. نو دا گاوند دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا گاونډیان دا مسلمانان نه دي چې یو بل خپه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جبرئیل علیه السلام چې کله راغله نو د دوه خبرو زیات تاکید کړل، یو د مسواک کولو او یو د گاونډي حق. نو د گاونډي حق مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بما کې دې شي دا گاونډي را پسې میراث خور کوي، چې دا سره گاونډي دې مرشي او د دوم په میراث کې حصہ دومره مطلب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تاکید جبرئیل علیہ السلام کو او د مسواک تاکید کو چې مسواک کوه. نو وی مسواک خبره بار بار کوله وی ما چې زه خپل د مخ کې د غاخونه چې دي کنه دا به زه او بسلومه په دې مسواک باندې زما د غاخونه مخې ته د اصوليږي. نو دومره لکه تاکید ده چې بار بار د کوا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره باندې کو، نور صحابو ته هم داغي تعلیم او زده کړو وخت باندې د مسواک خبره به مخې ته راتله. د دې نه علاوه د چې کوم د غم خادي خبرې دي، نو د زمونږ په معاشره کې ډېری خبرې داسې دي چې هغه د غم خادي په باره کې ډېرې ناشنا دي او ناروا دي. نو زبازي خبرې پرون یو شوې وي، نو هغه تاسو ته کېدای شي بعض پکې ناسو، بعض ته پته وي، بعضې به اورېدلي. نو بعضې خبرې خو هغه دي. د دې نه علاوه څه خبرې نورې هم دي، په ځکه چې په یو پیر باندې سړی کېني نو یو پیر دا خبرې ټولې مخې ته نه راځي. نو ډېرې خبرې داسې دي چې هغه لږې سړي مخې ته راځي او سړی یو پیر شروع شي نو هغه یو لین باندې چې لاړ شي بل لین ته پاتې شي. نو یو خبره پکې په غم کې اوس د اختر را روان دی، نو اختر کې خلک چې کم غم شوی چا کرا میاشت 2-3 4 مخکې، نو بیا خلک راځي غم په مسد اختر په ورځ باندې او داغو کړه بیا راجمع کیږي او غم بیا تازه کوي. دغه د شریعت په رو باندې ناروا دي. د اختر چې دی نو اختر مونږ وایو خوشحالۍ ته، نو دا د خوشحالۍ هغه ورځ هغه خلک په ځان باندې په زور باندې په د غم کې، نو دغه د خلکو د جمع کېدل، د خلکو د راتله او دغه غم بیا تازه کول دا ناروا دي، د غینه ځان ساتل پکار دي. بل خبره دغه د غم چې کله وشي
دغه 2-3 ورځې په هغې کې خلک پرون یو خبره ما کړې وه لیکن اخواته یو خبره پکې مخې ته پاتې شوه چې خلک پکې بیا خو دا ګیلې معنی دا پکې ډېري او دا بیا د ښځو ګیلې خو بیا د هغې نه زیاتي نو یو خبره دا ده چې کله سړی د غم کور ته لاړ شي نو دا خوراک د چا دپاره جایز دی او د چا دپاره ناجایز دی دلته یې خلک بعضې کمیټیانې جوړې کړلي دقې د کمیټۍ دا خوراک د چا دپاره جایز دی او د چا دپاره جایز نه دی خبره دغه ځای کې ده نو د چا چې دا کور دی د کم کور چې غم شوی دی د هغه کور چې کم متعلقین دي هغه خو چې اوس دا ټول خلک چې د هغو کره خلک راغونډ شوي دي نو دا بل کور یې پرېښودی دی نو دغه رونه دي پلار یې مړلی او ټول راغلي دلته کې په دغه یو کور کې پاتې دي نو هغه یو کور هم خالي کړلی بل هم خالي کړلی بل هم خالي کړلی ټول دلته کې په دې یو کور کې اوس ناست دي د پلار په کور کې نو دغه کم دغه چې بچي دي نو هغه یې خوړی شي دا کم چې هغه خلک دي چې هغه دومره لرې دي چې هغه شپې له واپس کور ته نشي تللی نو هغه سړی دی او که ښځه ده هغه یې خوړی شي کم چې دو شپې له واپس ځي دغې خلکو دپاره دا خوراک دا ناروا دی دوی ورته که هغه زنانه ورته ناستي او که هغه ورته سړي ناستي دلته کې د چمګاون خلک چې هغه د دغې کور متعلقین نه دي او یا د لرې نه دي بعضې لرې مېلمانه راغلي هغه ناستي دلته کې په دې کور کې نو دا حق د هغو دی چې هغې وخوري کم چې د چمګاون خلک دی او کم چې شپې له کور ته رسېدی شي هغې دپاره دا خوراک ناروا دی جابر رضی الله تعالی عنه وایي چې موږ به د مړي کور ته راجمع کېدل او په هغې باندې ویر کول راجمع کېدل خوراک کول او راجمع کېدل او څه دی هلته کې په مړي باندې ویر کول دا دواړه موږ یو شان ګڼل لکه څنګه چې ویر وینا کول منع دي هغه ناجایز دي دقسې په دې کور کې راجمع کېدل او په دې کور کې دغسې خوراکونه کول دا هم ناروا دي یو تعزیت دپاره سړی راغی لږ ساعت دپاره کېناستو بس لاړ خبره خلاصه شوه نو اوس دی پرلتې والی ناست دی خوراک ته ناست دی هلته کې دیګونه باندې دي او هلته د کمیټۍ دا کومه قصه چې ده نو دا هم هغه سړی به دا ډوډۍ وخوري هغه دا که غله ده او که ډوډۍ ده او که چای دی د دغې کمیټۍ دا هغه څوک خوري چې دا د دې کور خپل متعلقین دي یا د لرې نه مسافر راغلي هغه دي نور چې کوم د چمګاون خلک دي چې هغه شپې له کور ته نشي تللی نو هغه سړی خوړی شي چې کوم چې شپې له واپس کور ته ځي نو که د غرمې په وخت کې دی راغلی نو که د غرمې ډوډۍ د ونه خوړه په ده باندې هېڅ خلک خبر کې تندر پې نه پرېوځي سړي باندې هېڅ نه کېږي نو د دغې خلکو دپاره دغه شی ناروا دی د دغې نه ځان ساتل پکار دي دغه بنډارو ته او دغې شیونو ته کېناستل که هغه چای دی او که هغه ډوډۍ ده او که هغه زموږ خلک په دې غمونو کې خلک څه کوي د غم نه خادي جوړه کړي څه چل کوي شربتونه دي څه شی دی چیونه دي او چیونه سره بیا مټایانې دي او مټایانې دي او نمکپاري دي او یو شی دی بل شی دی دا شیونه که دا پکې نه وي نو خلک بل دغې ګیلې کوي خلک به خپه ولې چای پکې نه و د چی څه دی راته پکې ونه کړو هغه ته غم له راغلی او که راغلی او که نه ته خادي له راغلی په خادۍ کې دغه قصه کې سړی دا خو ځان په خادۍ کې دغسې راجمع کېدل هم صحیح نه دي لیکن بیا هم خادي ده یو که هغه پکې دی لګیا دی نورې خرچ کوي یو دغه دې هم خرچ کړي لیکن دلته کې د مړي مال د مړي مال خوراک چې دی قرآن کریم کې هم الله رب العزت وایي وتأکلون التراث اکلا لما تاسو په خوراک ډېر سره د مړي مال خورئ د مړي مال خوراک هغه ناروا دی بل ځای کې د مړي مال چې په هغې کې مشر مړ شوی دی او د هغه مال پاتې دی د کور مشر مړلی او د هغه مال پاتې دی څو پورې په دې کې د دې تقسیم نه دی شوی او په دې کې نابالغه خلک دي د دغې کور کې خو د سره خوراک کول هغه حرام او ناروا دي چې لا تقسیم شوی نه ته د یتیمانو مال خوري څو د یو وړو مال خوري د وړو مال خوراک هغه ناروا دی الله رب العزت قرآن کریم کې وایي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا څوک چې د مړي مال خوري د یتیمانو مال خوري نو د مړي مال خو دغه یې که نه چې هغه د یتیم ته پاتې دی د یتیم نه دی خوري نو
د خپل خېټې ته اور اچوي او دی به جهنم ته زر چې داخل بشي جهنم ته وځي ولې دا یتیم مال د ناسته یتیم مال خوري نو دغه د یتیمانو دا که په سودی په حلوا پراټو کې شي کدا په حلواګانو کې شي کدا په چیونو کې شي او کدا په برنجانو په غلو کې شي او کدا په بل طریقې باندې شي هر طریقې باندې چې خو ناروا ده ناروا چې نه ناروای نو دغه نه ځان ساتل پکار دي د کم چې یتیمانان دي واړه دي یا بعضې پکې داسې دي دلته ډېر کاتې داسې کېږي چې کله یو سړی مړ شي نو دغه زامني څه زامنې بهر یې څه دلته کوري کوم چې په کور یو دی وایي ځه عظیم د بهر مال ځه کوی نو کله سنډه حلال کړي او کله غوایي حلال کړي او کله سیو دا دیګونه باندې او دا چې وشي نو چې کله هغه نور راشي هغوی حساب کتاب کوو دا دومره دا خیرات کې موږ دومره دیګونه پخ کړي دومره پلانکې چل کړي هلکه نو زه خو نه وم دا تاسو ولې کول تاسو زما تپوس کړو بیا وروستو جګړې په دې باندې چې تاسو ولې دا کسب یې ولیکاو نو دغه چې ناروا وکړی شي نو د هغې د خلک خبره کوي په ماته پسې کرکنډ رغړي نو چې اول نه ناروا شوي ده نو ورپسې وروستو هم ناروا به کېږي ناروا یو کېږي به دغه ورانې به پکې راځي بل دا ده زموږ یو عالمو هغه ناجوړه خلک راغلي وو علما راغلي وو تپوس له پخوا دورو نو هغه د ډیوو دورو بجلی دا شونه خو نو سړی خو د کور مشر و نو چې کله سړی ژوندی و ډیوه بلېده چې څنګه د سړي نه ساه ووته یو عالم پاسې دا ډیوه مړه کړه دا ولې دا اوس د ډیوې خو اوس وخت راغی هغه وی نه دې ډیوه کې اوس د دغه یتیمانانو د دې وړو د دې نابالغو د دې سود غایبینو د دې حق دی پکې په دغه ډیوې په دې تیلو کې د هغو حق دی اوس دا مونږ بلو اوس به د هغو نه ایجاد اخلو هغوی ایجاد ورکوي که نه ورکوي که هغوی ایجاد ورکوي ټیک ده نابالغ به کې بیا نشو بلولی دغه تقسیم پکار دی اوس څوک لاړ شي خپل ډیوه راوړئ چې هغه بل کو د دغه مړی دا کومه ډیوه چې دا اوس نه بلولی کېږي ولې په دې کې د حق ختم شو اوس خو دا د یتیم د دې میراثخورو حق دی میراثخوري د دې دا بلول غواړي که نه غواړي میراثخوري که بلول غواړي بلې کوي که میراثخوري بلول نه غواړي بنده کې په تیاره کې کېنئ که نه او که نه لاړ شئ ځان خپل کور چم ګاونډ دی خوا شا خلک دي یو ډیوه راوړئ هغه بل کوي نو مخکینو خلکو علماو نیکان خلکو هغو دومره احتیاط کو او زمونږ خلک هغه خو هلته کې چیونو ته او ډوډۍ ته او دغه شنو ته پرلت والی او ناسي نو بعضې پکې زنانه پکې هغه پکې مشري کوي نو هغه پکې چاله یو شان او چاله بل شان نو چاله پکې بعض ځای کې دریاب او بعض ځای کې کریاب دا قصې بیا دا خلک دا ګیلې کوي موږ ته ستونه کا پلان کول هر څه چې راوړو یا پلان کو ته مخکې کول نو دا قصې مې رواني دا غلطي نو چې غلطي نو دا غي انجام خرابي بیا پریشانی نو دغسې په غمونو کې هم او په خادو کې هم دغه قصې ډېرې دغسې چې رواني دا خبرې ما غالبا چې زیاتې کړې پرون هم خبرې زیاتې شوې وې نو بیا وروسته بعضې کسان دغه کېږي که دا بعضې څه خبره وي د چا په ذهن کې وي ووایي چې مخې ته پسې په هغې پسې یو خبره وکړو یعنې دعا کړو شته څه زي درود شريف واي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل الله رب العزت زمونږ چې څومره مشران خپلوان تعلقداران وفات شوي دي مسلمانان وفات شوي دي الله رب العزت د هغې تقصیرات معاف کړي الله رب العزت ول په جنتونو کې اعلی مقامات ورکړي مخکې دغه ورځو کې
زمونږ ورور مفات شو الله رب العزت دا غم درجه بلند کی الله دې په جنتونو کې ولا اعلی مقام ورکی الله رب العزت څومره چې ژوند دي الله رب العزت قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق ورکی الله رب العزت زمونږ په ناستو خلکو کې د چا پزګونو کې شریعه ضرورتونه حاجتونه الله رب العزت د غیب خزانونو پوره کی سو قرضداري الله رب العزت ولا د قرضونو انتظام د غیب خزانونو کی الله رب العزت چې څومره بیماران دي دلته کې دي او د دې متعلقین دي الله رب العزت هغه له صحت کامله عاجله مستمره د دین د خدمت لپاره ورکی الله رب العزت څومره شي زمونږ کشران دي که مشران دي او کو ځوانان دي الله رب العزت دین تر تمخ کی الله رب العزت ټول دیندار کی الله دې په قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق ورکی الله رب العزت زمونږ پاکستان حفاظت کی الله رب العزت زمونږ د مساجد او د مراکز او د مدرسو او د مراکز او حفاظت کی الله رب العزت زمونږ د حرمین او شریفین حفاظت کی الله رب العزت څومره مسلمانان دي د کافرو سره بر سره پیکار دي الله رب العزت د مسلمانانو امداد کی الله رب العزت د کافر نست نابود کی الله رب العزت د فلسطین د مسلمانانو امداد کی الله رب العزت څومره چې هغه باندې ظلمونه کول کیږي هغه باندې دغه خلک لګیا دي کافر لګیا دي دا وخت په وخت باندې بمباریان دي دا نه ګوري چې دا واړه دي که دا زنانه دي که دا بوډاګان دي او هر څه چې لګیا دي ظلمونو د ظلم انتها ده خوراک ول نور کول کیږي او بول نور کول کیږي او بول خلک رسي هغه ته تګي ناشتي الله رب العزت د هغه امداد وکي الله رب العزت دغه يهود دي دغه کافر دي الله رب العزت په خپل تور وهي الله رب العزت زمونږ حامي او ناصر شي الله رب العزت زمونږ په دې حاضرینو کې د چا پزړه کې څه ضرورتونه الله رب العزت غیب او خزانونه پوره کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین آمین